قیس ابن کثیر رحمه الله فرمایي چې زه د ابو الدرداء رضی الله تعالی عنه سره جامع مسجد د دمشق کې ناست وم. په دې کې یو کس رالی، نو چې رالی نو د ابو الدرداء رضی الله تعالی عنه نه د حدیث متعلق تپوس وکړو، ما ته دا یو حدیث وښایه. ابو الدرداء رضی الله تعالی عنه ورته د حدیث ته نه دی معلوم، به ما ته معلوم دی. وی دا حدیث تعالی راځي وی او ما ته دا حدیث یاد دی. وی دا حدیث ته د چا نه اغست دی وی او مال ته په مدینه کې یو کس نه د حدیث واغستو. نو وی دلته سره راغلی وی ما ته هغه کس وی چې د حدیث ما ډایرک د رسول الله مبارک نه دی اوریدلی، دا چې ډایرک اوریدلی دی نو هغه د دمشق په جامع مسجد کې ناست دی ابو الدرداء رضی الله تعالی عنه. نو ما چې تا ډایرک اوریدلی زه راشم او تا نه تصدیق وکړم چې او دا ډایرک د رسول الله مبارک نه تا اوریدلی دی او که نه دی. حدیث ورته یاد دی، سند ورسره شته دی، صحابي ورته حدیث ذکر کړی دی، خو میاس کې واسطه ده د رسول الله مبارک او دغه صحابي په مابین کې. نو دی ورته وایي چې دا واسطه زه ختموم، ډایرک ځم د هغه نه تپوس کوم چې ما ته دا خبره ډایرک ورسي چې او دا د رسول الله مبارک نه اورېدونکی صحابي دی. ته د مدینې نه راغلی وی او هغه ورته په جواب کې ډېره عجیبه خبره وکړله، فإني سمعت رسول الله. حدیث سره به ګورو، خو ما د الله پیغمبر نه اورېدلی من سلک طریقا یطلب فیه علما، څوک چې د علم په طلب کې وځي نو الله رب العزت ورته د جنت لارې اسانې کړي. بیا ورته فرمایي دا فرشتې د طالب العلم د پاره خپلې وزرې غواړي، او بیا فرمایي د عالم د پاره رسول الله مبارک فرمایي استغفار کوي. هغه څوک چې په اسمانونو کې دي، هغه څوک چې په ځمکه کې دي، حتی رسول الله مبارک فرمایي چې په سمندر په خېټه کې دننه د مایان دا د عالم د پاره استغفار کوي. د علما د انبیو وارثان دي. بیا ورته فرمایي وي انبیا چاته په وراثت کې دینار او دراهم نه ورکوي، و انما ورث العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر. انبیا خو خلکو له په وراثت کې علم ورکوي، نو چې علم ولا ورکوي نو لویه حصه ورته میلاویږي. نو دا د انبیو وراثت دی. اوس چې پلار مړ شي او دا وراثت یې پاتې شي مال، نو دا به په بچو کې چاله ورکولی کېږي چې څوک په سترګو روغي، په خپه ګوډ نه وي، په لاسونو شل نه وي، په ژبه چاړه نه وي، په غوږونو کاڼه نه، چاته به ورکولی کېږي؟ هر هغه چاته به ورکولی کېږي چې د پلار بچی دی. که هغه په سترګو ړوند دی هم پکې حقدار دی، که هغه په لاسونو شل دی هم پکې حقدار دی، که هغه په خپو ګوډ دی هم پکې حقدار دی. دا د پلار مال دی، هغه ته میلاو دی، بس دا د هغه حق د څوک ته اخیستلی نه شي. نو کله نه کله داسې وي، تاسو به علما میلاویږي، څوک به کاڼه وي، څوک به ړانده وي، څوک به شل وي، چا کې به یو عیب وي، چا کې به بل عیب وي، خو نفس د رسول الله مبارک وراثت دا د ته میلاو دی. بس په دې به ورته سپک نه ګوري. نفس د رسول الله مبارک په وراثت چې د ده سره د رسول الله مبارک دا وراثت د علم دی ورسره، په دې به یې ته قدر کوي. نو چې ته په دې قدر کې الله تعالی د دې اجر او بدله درکوي. او خلک ډېر زیات قدردان دي. زه یو ځل په ابټاباد کې ولاړم دویم صف کې، هلته خو څوک ته چا قدر نه کوي، که پټکې دي په سر یې خو څوک دې قدر نه کوي. نو یو قدردان کس مې ولید، زه په دویم صف کې ولاړم، ما ته یې مخکې راځه، ډېر زیات ضعیف وم، ما له حیا راتله. ما ورته ما ته ودرېږه، ما ته یې نه ته را مخکې شه، ما یې ودرېږه، ما ته नहीं नहीं मैं खड़े हो जाओ हज़रत आप बस छोड़, माते नहीं हज़रत आप आगे खड़े होंगे तो फिर मैं नमाज़ पढ़ूँगा वरना नहीं पढ़ूँगा. قسم मेरे در په ذات وی چې دغه زمخ کې ودرولم، خو ما په ټول مانځه کې جړل، تر د سلامه پورې ما جړل. ما وی کما بل سکار کولې، دا پټکې مې په سر نه وې، د زمخ کې کولم. په دې عمر کې دونه ضعیف العمر کا سپینګره د په صف اول کې ز پرې خودم که زه ودرېدلی وې، د نورو خلکو به ملامته کولم چې دا دونه ضعیف العمر کا د صف اول ته راغلی. صرف دا علم دی، دا نسبت دی چې د دې په وجه باندې د ما صف اول ته راولي او ما ودرې، او بیا مې خپل ګناهونه مانځه کې راته مخکې کېدل، دا ګناه دا ګناه دا ګناه. دا ډېر لوی نسبت بعضې وخت کې مونږ ته میلاو چې مونږ د هغې قدرداني ونه کړو.